ټول خلق په یو مذهب او په یو ملت دا کومه زمانہ وا چې ټول خلق په یو مذهب او په یو ملت بعضی مفسرین وی دا آدم علیه السلام زمانہ آدم علیه السلام چې کله الله پاک دنیا ته سره د خپل بیبي راولېږو نو په هغه زمانہ کې د بل پیغمبر او نه بل انسان د یو آدم علیه السلام اولادو نو تر د ادریس علیه السلام پورې د آدم علیه السلام ټول اولاد په یو ملت او په یو مذهب یو د آدم علیه السلام مذهب کافران به شروع بین ملت کې کفر بګنو فمنکم کافر ومنکم مؤمن کې دا دو ملتونو چې دا کافر دی او دا مؤمن صرف یو ملت او هغه ملت د اسلام کوم چې د الله پاک د منونکو ملت بیا وروسته خلکو کې اختلاف راغی ځکه طبایع مختلف شو طبیعتونه مزاجونه مختلف شو انسانان چې ډېر اختلاف بقا مقاله طبیعت ځکه څوک یخ خوښوي څوک ګرم خوښوي څوک خوشحالي خوښوي څوک خفګان خوښوي څوک ګڼه خوښوي څوک یوازېوالی خوښوي څوک خوب خوښوي څوک تریخ خوښوي نو دا اختلاف راتلل داسې مضر نه دي په اختلاف کې په پلن ختل دا مضر دي د انسانانو طبیعتونه بدل دي نو د انسانانو د طبیعتونو او د مزاجونو د بدلیدو د وجې نه د خلقو فکرونه او تصورات او کیدې به بدل دي مزاج به بدلی ځکه خو الله پاک د خپل یووالي دلیل دا ورکوي چې کچرې د الله نه علاوه بل خدای و نو بیا خو به فساد راغلی په دنیا کې ځکه چې بیا به یو خدای یو شان وخته بل خدای بل شان لکه که څوک دا سوال وکړي مفسرین وایي چې کیدای شي دوه خدایان و د دواړو مزاج یو شان نو هغوی وي د دوو کسانو مزاج یو شان کیدای شي یعنې د دوو کسانو مزاج نه شي کیدای نو د لسو به څنګه یو شان شي او د لس زرو به څنګه یو شان شي او د 1 لاک په یو کور کې مثلا لس کسان دي د والد سره طبیعت به یو شان دي د زوی به یو شان بل جاني د ښځې به بل جاني د خاوند به بل جاني د لور به بل جاني په یو بل سره په مزاجونو به سمجھوته کوي کمپرومایز به کوي چې یو به د یو مزاج ته الګ دي بل به د بل دوه ملګري دي لس ملګري دي په دفتر کې په محله کې 2000 کسان دي د ټولو مزاجونه به د یو بل نه مختلف دي صرف کمال دا دی چې خلک د یو بل د مزاج قدر وکړي او د هغې په مزاج باندې یو بل سره سمجھو لکه دا خبره باندې ځان پوهول چې بهی د دې سړي دا مزاج دی بیا به سره وخت په اسانه دی اوس که ته وایې دا زه چې سویم دا ټیک دي او دا بل چې سوي دا 100% غلط دي یا تا ته ځان اخلي ټول ښکاري او ته وایې بهی زه خو د ټولو نه زیات هوښیار یم دا زه چې څه کوم دا ټیک دي دا بل کس چې څه کوي دا غلط دي بیا اختلاف جوړ شي بیا اجتماعیت نه راځي بیا خلک یو ځای نه پاتې کېږي تر هغه وخته پورې خلک یو ځای پاتې کېدی شي چې تر څو پورې خلک یو بل سره په مزاجونو کې سمجھوته کوي په محله کې یو کس دی په دفتر کې لکه یو سړی دی په دفتر کې به دې 100 کاله نوکري کوي او د سره 2-3 ملګري دي دې د هغه په مزاج پوه شو بهي دا سړی دی چې کله چې یو ټایم شي دې ګورې 2 منټه انتظار کوي د چې یو په ټایم کله چې ته په دې مزاج پوه شي بس کار وکړي اوس که ته وایې چې ته به دله خامخا راغله ورکړو یاره دا دې ولې 2 منټه انتظار نه کوي دې به خامخا د نیمه ګنټه لیټ کوم نو ضرورت څه مې لیټ کوه بس د هغه 2 منټه بس چې خوښه ده سړی موږ اکثر چې په سفر کې روان یو موږ سره باندې ملګري داسې لکه د چا شوګري دي او د شوګر چې څنګه روټۍ ټایم شي بس هغه باندې میږي یو روټۍ به چېرته خوړل غواړي نو زه اکثر ملګرو ته یم بهي د ده د مزاج لکه موږ خو هم خورو که نه یو خو دا که موږ وایي چې زموږ روژه ده نو بیا خو چې موږ خورو نیمه ګنټه لیټ ودرېږو چې به نیمه ګنټه مخکې خبره ختمه یا مثلا بعضې وخت سړی په سفر کې رواني یو ملګري بهي ورې ماله مرچکي بیخي نه دی ښه او زه ګوره چې مرچکي نو دا نور ملګري لاسې مزه ورکړي چې چېرته وټل دی یاره مې شي پکې لږ ټیټ کړه نو څه ده پکې ټیټ دی وایي ټول عمر دی مرچکي خوړلې دي مسالېدار دی خوړلې ستا ملګري دي هغه وایي او ټول دوړه د سفر د هغه د وجې نه دې مرچکي